بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحمد لله والإقامة. او د اذان او د اقامت تر څومره فاصله پکار ده شابه. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يوسف عن عبد الله بن وهب بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه لمن شاء. بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه ثلاثا اقاله ثلاثا لمن شاء. واجب فرض ندي صرف ما خام کی خبر روانه ده لا حديث ولا كلام برضه يوم خير. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن اذا اذن قام من اصحاب النبي مؤذن بكل اذان بابا سيد الناس يولد اصحاب النبي عليه السلام يبتدرون السواريا تنتبه سقط كاو حتى أغفر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يصلون أو سبعكم ركعتين قبل المغرب. مولانا صديق ما خبر كله وكستاس فيها ما ویلو چې د امام شافعي رحمت الله علیه دوه قول دي یو قول د جواز دی یو د استحباب ٹھیک دی یو قول د جواز بل ده استحباب د احمد دوه قول دي امام ترمذی قول د استحباب لیکلی دی او مغنی په ابن قدامه په مغنی کې قول د جواز لیکلی دی نو شافعي رحمت الله علیه دوه قول یو د جواز او یو استحباب او د امام احمد قول د استحباب کې دی د ترمذی لیکلی دی او ابن قدامه حنبلی په مغنی کې قول د جواز لیکلی دی او زمونږ او د مالک صاحب د امام صاحب او د مالک صاحب په کې قول نشته او زمونږ احناف چې کوم مشهور زمونږ احناف دي هغوی ورته مکروه وایي هم تحریمی مکروه او تنویخه تنزیهی ولی لکه د مغرب اول بهتر دی چې د مغرب اول بهتر دی نو په دې وجه باندې وي چې دا تاخیر د مغرب سبب ګرځي مکروه تنزیهی دی په مولانا ابن الحمام لیکلي دي ما تاسو ته ویلو په فتح القدیر کې چې موږ ورته مکروه نه وایو جایز ورته وایو مباح ورته وایو او جایز ورته وایو د ابن الحمام خبره مې ته کړې وه اوس مولانا صاحب ستاسو خیال دی نو په دغه کې د مغرب اول کې ور جبرئیل علیه السلام چې نبی علیه السلام تر ماښام مونځ وکړو نو په دواړو ورځو کې ورته په اول کې کړی او نبی علیه السلام فرمایي لا تزال امتی بخیر لا تزال امتی بخیر هغې پورې په خیر ما عجلوا المغرب ما لم يؤخروا المغرب لن تزال لا تزال امتي بخير ما لم يؤخروا المغرب الى ان تشتبك النجوم یا او دویم څه شی دی دویم دا چې نبی علیہ السلام با يصلي المغرب فننصرف وان احدنا ليبصر نبله ليبصر مواقع نبله کہ نبی علیہ السلام یصلی ان احدنا الفاظاسی ان احدنا یصلی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم المغرب فینصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله وګورم چې ته پکې دوه رکعاته کې به خو تیاری ته خبره رسېږي د حدیث نه څه جواب کو یو خدا معلل دی د یفترون السواریه دی او دا حدیث صحابي راوړل دی هغه کې الفاظ زیات دي یستجرون حتى ان الرجل الغریب چې کوم مسافر سره وو ليقول اغب قد سل ان الصلاه قد سليت لكثره من يصلي نو ګوره د دې دا یفترون السواریه نه خدا معلومه دي چې له خلق کړل او امام بخاری د توجه قام ناس من اصحاب رسول الله ومولانا چې دا په کومه راځنه دي کولې راځنه دي دا په هغه وخت محمول چې رسول الله مبارک کور کې وو دا دې ګوره په خپل وایي یبتدرون السواری حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک کور کې دي ځکه کور کې دي لرته یو دوه رکعات په پټو هم یبتدرون السواری نه معلومیږي شابه چې معمول اکثری د صحابه نو
ولې د جماعت خو معدود محسوس تنه او ستنو ته هغه څوک موږ کې چې لږ کسانې کوي نو ستنو ته لږ کټول کول نو بیا ستنو ته څه ضرورت دی معلومیږي دا چې محدودو کسانو دا موږ کړی بهر کې ما دا ابو داود روایت ته ویلو هغه ډېر مضبوط روایت ابو داود عن طاووس قال سئل ابن عمر ابو داود کشتا عن طاووس قال سئل ابن عمر ابن عمر نتفوس شو عن الركعتين قبل المغرب سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب طاووس خان ابو داود کشتا اذا عبد الله بن عمر نتفوس في ركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما طاووس نقل إلى عبد الله بن إنه سئل عبد الله بن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا يصلي على عهد رسول الله ما رأيت أحدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما أو ذلك قلنا رواية مثلا ما بين الأذانين صلاة ما خلا المغرب هذا مستثنى دي ما خلى المغرب استثناء شوى دوسر بسيشا ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء أي فقبلوا ذل شيء ولو دي نقول حديث سلام معلومة كتر في شيء سنشتا لا توركات يسرب قلت رسول الله بارك فقول كذي وقال عثمان بن جبل وأبو داود أبو الله لم يكن بينهما إلا قليل دور تحيات لك وقفة لكن لك وقفة مسكين لا مخي حديث كي كمرالة كي بعض خلق بكوه دا على رسول الله بركول ليت شوی دوسر پسې باب من فضل الاقامه وبه قال حدثنا الإمام قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم وأذن بالأولى في صلاة الفجر قام ركعة ما دليل أذان بعد الفجر أذان قبل الفجر ونسينا دو ركعات کوي دا موږ ته طبعا نفس مخکمونه دي ها فكيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم قطع على شكل أيمن حتى يأتي المؤذن بالإقامة بعد نجي مؤذن إقامة تراشي على ورقاتها ها فإن كل أذان يقال لمن شاء وبه قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا كعب بن حسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة وبين كل أذان وبين كل أذان صلاة ثم قال الثالثة لمن شاء ومن قال يؤذن في السفر مؤذن واحد وبه قال حدثنا معاذ بن هذا قال حدثنا وائل عن ايوب عن ابي شهاب عن مالك بن هريره قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فاخذنا عنده رجلا يتوكل رحمه رفيقا فلما اشوقنا الى اهلنا قال ارجعوا فقوموا فيه وعلموهم وصلوا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم اكبركم كعلم في دول برابر ټول شل شپې ډېرې کړي او شاعر نه ذکر لري ځکه اکبرکم سنن وایي بس دې کې ما تاسو مخکې ویلو چې اذان په سفر یا دقیقه سمجھئ چې اذان په سفر کې څه حکم لري امام شافعي د احمد بن حنبل په نظر مسنون دی یعنی زمونږ او د مالک په نظر مسنون نه دی او مالک چې مشایخ احناف زمونږ په دې قائل دي چې زمونږ په نظر مستحب دي که څوک یې اصل کې امام سے دې د کتل چې سفر کې خلک یو ځای دي نو د اذان څه ضرورت لیکن مشایخ چې وایي په دې وجه وایي چې یو کېدي شي څوک د غر نه پورې غاړې راشي او بل دا چې د اذان خپله فایده خو شته که کل رتب ویا بستول درته شهادت پکې د قیامت پر ورځ باندې دوسر تقوم دقه مسله ده او که چرته یخني وه یا بارانو وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر احناف مشايخ بدي قائل دي قبل اخلاص الشهر فقال له مؤذن فقال ان يؤذن فقال يؤذن فقال له مؤذن فقال ان يؤذن فقال له مؤذن دخل لهم دليلهم چې په اوړي کې د تاخير کول شي په ظهر کې مستحب او دا زموږ دی چې ابراد په مسلینو کې وي
نو معلومیږي دا چې د ماسپښین تر بخلین پورې د مازدیګر مونځ هغې نه پس دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحديث بين جهنم وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن حسان عن ابي سلمة عن مالك بن عمر رضي الله عنه قال أتى رجلا من النبي صلى الله عليه وسلم بلسان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت نقل الصلاة فأذن أقيمكم عليكم الزنا ورغبان نوي أذن أحدكما ثم أقم أحدكما ثم لأمكما أكبركما لك عيد الستوى وبرابرهما. وبه قال حدثنا محمد بن وسلم قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن أبي سلمة قال حدثنا مالك. ولدينا معلوميږي دوه کسان جمع کوي دوه کسان جمع کول شي ها ورپسې شمال. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون په عمر کې وها. فأقام عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الرفيقة فلما ظن أن قد استعنا أهلنا أو قد استغنى سألك عمن تركنا بعد خذ مشتاق لنا فأخبرناه جوزه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكروا أشياء سميات بسمير كريدي وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم دي مناسبة سبب لکه په سفر کې به موي کنه فليأمكم أكبركم شبا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن عمر قال حدثنا قال حدثنا ابن عمر كان من بلد من يوصلنا قال قالوا في علم وقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأة يؤذن ثم يقول على أثره دبان فصل ورخا هغه مخکې چې ابن عباس ویل هغه خپل راځي هغه لا حول ولا قوة حي على الصلاة فذي ذكر في السره على صلوا في النحان في الليلة الباردة يخي أو المثير يا دباناني شكل خايا بتنوير بارد بسفرك سفر كده بحضر كم ذات كل شيء. وبه قال حدثنا قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابن عون عن عون بن أبي جحيفة عن علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض فجاءه بلال فأذنه بصلاته ثم خرج بلال في العالم كما حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض وقام الصلاة. هذه قولة أزل سفر لك تحت مكي ورد والله كده ودين غير خبر ما يقول نشوي هذه قولة سفر في أزل شو فجاءه بلال فآذنه بالصلاة. آذن من دمان نقول شو چې آذن خبره ورکړه چې راځه او بل دا چې دا هغه د خیمې خوا کې ودرېد او هغه اذان متعارف یو هغه سره خبر ورکړه شابه ان يتتبع خلدا ستاول شي کنه دا هرې ورې راو دې څه ضرورت دی چونکه یو وهم پکې وو چې دا اذان د مانزه لپاره دی نو مانزه کې خو مخ اړول نه دی پکار ځکه هم اړول نه پکار ځکه حل لاو نو په دې علماء اتفاق دی وهل يلتفت في الاذان التفات كل شيء كما چونکه مانزه لپاره دی حکم د مانزه وینو نه حکم د مانزه دی ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه چې ګوتې پکې خودې شي نو مخ مړول شي. قال ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه تاریخیان دی خو بهتر دا چې وګرځي لکه حدیث کې راغلی ها چې ګوتې په وګړو ترمذی کې ډیر شوی دی وقال ابا ان يؤذن على غير وضوء چې به دا اذان کول شي په شان مانزه نشو کنه التفات پکې کول شي. وقال عطاء الوضوء حق وسنه سنه بهتر دا چې وګړو کې به دا کول شي. وقال كان يذكر الله على كل احيان دي دا معلومیږي چې طهارت دینو به ذکر کوي ځان به ذکر دی په طهارت کول شي دا پته شته دا استدلال د څه شو دا ټول خبره خو د وجود خبره خو د التفات ته چې به دا کول شي وغيرها وغيرها نو التفات هم پکې کول شي په شان د صلات نشو ها. قال حدثنا سفيان عن ابي جرير عن ابيه عن انه ابي رضي الله عنه يؤذن فجعل ما بيقولي تكتل كلام بيقول ده تقولا اكل بيدا تقول بالاذان ها بعض قول الرجل فاتت یو سړی وي فاتت الصلاه منذ فوت شو دا جایز دی کنه بیرګي په خبره او د دې سره مناسبت دا خو د اذان سره تعلق دی. امام بخاری خيار دی کنه هغه وی چې دا څوک کوئی جایز دي چې وی فاتت الصلاه او څوک کوئی چې دا لفظ بنوي دا ناجایز دی بیا د دې نو امام بخاری وی چې بان سره متصل دا د خلاف نه بوزي کنه یا بفاتت نه وي بان سره متصل جمعه سزا د فاتت الصلاه نه بارو خلاف دی ورپسې شماله وكلمه المتين
من أن يقول فاتتنا الصلاة. هغوی وليقول لم ندرك وایي چې ما را لاس دی نه که مونځ ته نسبت مه کوو چې مونځ رانه فوت شو مونځ در باندې ټایم راغی تا نه کوتاهي شوې ده او جماهیر وایي چې نه لفظ د فاتتنا ویلی شي فاتتنا الصلاة مونځ رانه فوت شو نو دا مطلب نه چې مونځ درته ځان در نه کړ تا کوتاهي ده جواز شته ورپسې شته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصح اوس براشي په حدیث کې ښه چې نسبت د فوات انسان ته کېږي ها وبه قال حدثنا ابو عن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي ابي قال عن ابي رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وورد الجلبة كشار صلوا في راكل من ديوالي ولما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا الى الصلاة ما عندنا فتلوار رجل زكاة قال لا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم ما اغمز فاتك فوق استاسونا نسبت فوات چاته شو مستوشو خیر فاتم نو دا جایز شو نو مدینه لري خبره معلوم شوي یو دا چې په اطمینان راځي چې خشوع حضور پورته نشي او نسبت د فوات صلات ته جایز شو او بهر کې امام بخاری دې د پاره د باب دلته ورو جزات په متصل لازم د دې کشارونه هم خلاص شي اطمینان به حاصل شي خشوع حضور هم حاصل شي او د فاتت وغيرها د الفاظ هم به هم شي شابه باب ما ذكر تصلوا ما دا ولې راوړل د دې څه مناسبت شو دغه خبره ده چې ځان په فوري راځه نو اطمینان به حاصلي د خپل د کشار نه مخلاص شي شابه ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا ابي قال حدثنا سميع عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فانتوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسمعوا من اتاكم فصلوا ما قالكم فاتموا باب متى يقومون باذا او الامام علماء چې امام وقت کې ناشتي په جمعات کې چې کله قد قامت الصلاه شروع شین ټول لپاس او که امام فکور کې نو مپاسا تاسو چې امام رو دی پاسه مخکې پیدا سره بعض وخت کې مؤذن دا ښکاري چې امام ته ویلي چې ما اقامت شروع کوم تر اقامت شروع کړه راوځم کې دې شي هغه پټکی غوړې دي کې دې شي جامع پلیته کې دې شو د څه نه کړي تر څو چې نه راوځي مپاسا او که امام شاته او روانو چې کم سب تر رسې نو قصب ته سره پاسي شابه دې قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ان قال كذا يحيى عن ابي ابي قال عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الصلاه فاتقوا حتى تروني اقول حتى تروني اخرج حتى تروني قد اخرج ضرورت ما تحت فكير ها بعد لا يقوم من الصلاه والتعبير ويقوم من هذه السكينه والمقصد د دې ټول خلاصه څه ده د دې مناسبت د بان سره سره چې د بان په فورا جمعه سره ده د دې ناجونه بخلاصي ها قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا جابر عن يحيى عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الصلاه فاتقوا حتى تروني وعليكم السكينه تابعه مطابق للشيبان ها يعود من الشيبان تلاجيري علي بن مبارك يحيى شابته دا مناسبت ده ادا چې بان ویل شي جمعه نموزه بان نمخ کې قوته شي مناسبت ده چې بان ویل شي جمعه نموزه علت توجه وته شي ترمذی کې مې ویلي علت څه دی او د سماعت درای علت دا چې د بل جمعه امام وی کې په یا دنیوي او بل خطرناک علت ته پیښ شو شبا قال حدثنا ابو العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن الله عن قال في كتاب عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال وجهت وعدت الوضوء حتى قامت في مصلاه فقرنا ان يكفر يكبر انتظار موجه تكبير وي وين ترى قال على مكانكما فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا يمسك راسه الماء وقدر السلام غسل يرشلو ويجي فخبر ورد الله احكامات خي كنا دينا سماعو مشوا اذا لم غسل زوج جمعه نودي شي اذان نفس وتكره اقامت تفس ودي شي ها فاذا قال الامام وكانكم حتى يرجع من فرض امام بخاري فرض معلوم کا چې امام د اقامت نفس ته وي چې انتظروا بس انتظار کې یعنی چې امام د علت لوري ته موزه امام دا علت توجه نو دي څه
انتظار کو دوبارہ بے خامت ضرورت بیا رشتہ شابته وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يوسف عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وكانت الصلاة فتولى بخطوطهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم رجل حديث حتى انتظرنا ان يكبر شابته ثم قال على مكانكم فرجع ورأسهم يمسح معه فصلى به وروح بالرجل ما صلينا فيوصلوا ما صلينا لا لفظ جائز جواز دے کلام لیکن مولانا سے غرض امام بخاری دینا سره غرض امام بخاری د دین دادې په یو منځ د وخت نرستو شي نو اذان ضرورت ولا نشته که ور جواز نشته او په یو منځ د وخت نرستو شي د اذان ضرورت ورته نشته لو څه پته شي او دې قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا جبان عن يحيى قال سمع ابا يقول قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه امر بالصلاه يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما بك ان نصلي حتى كانت الشمس تغرب وذلك بعدما اكثر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحال وانا معه فتوضا ثم قال عبد الله بن غريب الشمس فصلى بعدها المغرب باب الإمام يوم له حاجة بعد الإمام وما كلام حاجة بيخشي نو خير دي وديشي ها وبه قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال وقيمة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قال يصلي حتى بعد ما الناس خلق بده شذون تاخيري وفهم او ضروري خبر يقول شيء وبه قال حدثنا عن انس بن مالك قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا ابن قال سالت ثابت بن نبي عن الرجل يتكلم قبل ان تقام الصلاه فحدثني عن انس الامام قال وقيمة الصلاه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عليه السلام خبري وتر شروط بعد قيمة الصلاه اگر مكانكم قبل ان يصلوا صفوفكم بس حکم مولانا سے درجه میں باب شروع کی آداب الکتاب پاتې شي او دا ولای ان شاء الله